जिंदाबाद मरकरो जिनाब मकान से बड़ो रसीदे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم جاءكم رسول رؤوف رحيم وهو رب العرش العظيم سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله जिनाब मकान से जिनाबाद बहु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कलेवेमा او مشالله د دې شګاډګیرنه ورکوم چې د سباره کې نن زموږ د غونډه ده سوال جواب چې میټینګ کول دي نو دا خو د یو زما سلام مشران او کشران او جماعت السلام علیکم نن دا غونډه ټوټل شپږو غنټو په دغه باندې راوړل ما ورته مې دا خو زمونږ پر ډېر د خوشاله او د ویاړ خبره ده ما کوم نشته دی ما په دې کې وی چې انجینر صاحب دا خو زه مشکور انده والله مو خوشاله آباد لرا اغلی زین جل تعالی تاسو دا مینه محبت جذبه قائمه دائمه سره توقعات موږ سره وابستري چې موږ باغی کې ناکام نشو زه دوی خبرې وکړې حمزه او عبدالله سره راغلل بیا زه مختصر شته خبره کوم د مسار په 15 بجې پاتېدلې او بیا پونیر ته تللی ورته څو دعاګانې او دا بیا د پارټۍ د پروګرام بیا ثوابۍ ته راغلې او ثوابۍ نه تاسو ته او ستاسو نه مردان ته ځم او بیا ملکګڼ ته خدای خبر شپې سپېڅ له ورسمه زه مختصرا چندې شریف سے د پارټۍ چیف ارګنایزر جوړ کړی دا او هغه د ټول ملک دورې شروع کړي نورنۍ دوره پکې بيکې کې هزارې ته شوي او دویمه دوره ویشا اورمېلي تاسو د ویچري دوی ټول یو حساب د حکومت کوم د پېښور ویلي دا دا زموږ مرکزي دی دویمه دوره د دې دوره 25 تاریخ هغه دلته کې راځي په مردان کې د یو جلسې اهتمام وکړی په شیرګړ کې د جمشید محمد په ځای کې اته لوی ګراوند مې راوړی او دغه تاسو ته دغه باره کې چې باره کې ستاسو भरपूर शिरकत ज़रूरी और पैगाम मैसेज ورکول چې माशाअल्लाह मुस्लिम लीग ژوند دی او په هر ځای کې څنګه تاسو مخکې د بیا سره د نوخار د خلکو د ریاست ډېر زیات مشهور میزان چې خلک موږ نه غالیفو کې د مهنګای دستور چاره داغانو عمران نیازی او پیټ نه قاعده دا د سره مول سره د کی داسې دروغجن سره پرون زما په مدرسې کې او فنکشنو د امریکای سفیر راغلی او چې کومې پیسې دا وکړې چې دا عمران خان د یو کلمه کې چې امریکای زما خلاف سازش کړل او دا ټول قومي سړکونو تراوي زما حکومت ختم کړل اوس دومره دروغجن منافق سره وزیو دا هو په خپل پریوزي وای معافي غواړم دروغ ویلي خپل وې زمانه غلطي شي دا ول سازش او منافق سره چې هغه خپل سیاست لپاره د خپل نوم ژوندۍ ساتلو لپاره ټول ملک تباہ بل طرف ته ګوره سړی په کیمیا کې بری قرآن خان د دې نه وی دا زمونږه افواج وو زمونږه دا کوم کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس نے ملک کی مستقبل کا سوچا ہی نہیں کہ ملک کیا مستقبل بنے گا مگر آپ نے بینک اکاؤنٹس بنانے اس کے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں وہی جھوٹا شخص کہ اس نے ابھی اس کس منہ سے عوام کے پاس آئیں گے کہ 1 سال پہلے عوام کو نکال کر اسمبلیوں سے استعفے دے کر کہ میرے حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کرائی اور ابھی خود کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا کوئی سازش نہیں ہوئی تو اس 1 سال کے جھوٹ بولنے کا 1 سال کے اس ملک میں عدم استحکام پلانے کا
कौन जिम्मेदार है? ये कौम सवाल पूछना चाहता है उस झूठे शख्स से कि कौन इसके जिम्मेदार है। ये इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। कौम उसे सवाल करती है कि वो जो अरबों खरबों रुपया हमने बाहर से लाकर फॉरेन फंडिंग केस में उसके जवाब भी चाहते हैं। और कौम ये भी चाहते हैं कि आपने मुल्क के वही जो तहाइफ मिले थे जिस पर खाना काबा की तस्वीर भी थी, उस घड़ी तक आपने चोरी किया और बाजार में बेच दिया, उसके भी हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। और आप में दलीरी से निकले, पहले भी पाकिस्तानियों की भरपूर ठटके से भी मैं भरपूर तवक्को रखता हूँ कि उसके जलसे में भरपूर शिरकत करे। और नवाज शरीफ को चाहते हैं और पी मिलन और शेर को चाहते हैं। आएंगे तो आप शुक्रिया। थैंक यू वाला भी।